ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې په مدینه منوره کې یو شپونکی او هغه یو پیرا چیلې سره ولي یو زمری راغی او د دنه یو چیلې واغستله او روان شو. د چې کله د زمری پسې شو د زمری نه خپل چیلې آزاد کړله نو هغه زمری داسې کېناستو او دته ویل چې تا خو زمانه رزق واغستلو، تا خو زمانه هغه رزق واغستلو کوم چې الله تعالی زما لپاره مقرر کړی و. نو دا شپونکی ډېر زیات حیران شو چې هله زمري هم پکې لا خبرې وکړي. نو زمري ورته وویل چې زما د دې نه د حیرانتیا د ټولو نه غټه خبر هغه ده چې دلته د دې دواړو غرونو په منځ کې یو کس دی، یعنې جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې هغه د مخکینی خلکو خبرونه او د راتلونکي وخت کې چې کومو قیامت نشانی دي دا ټولو خبرونه خلکو ته وایي. نو زما د دې خبرو نه خو د حیرانتي خبره چې دا هغه خو هغه ده چې په مدینه منورې کې یو کسو دا د پخواني خلکو خبرونه چې دا بیانوي. دا شپونکی چې د ګرد کله بوتلی بیا راغی مدینه منورې ته او مسجد نبوي کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او ټوله قصه ورته وکړله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چیلې سره ولي او یو زمری راغی زمانه چې کله چیلې وتښتوله نو چې کله ته ما چیلې رازاده کړله نو هغې ما سره خبرې وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې په الله تعالی په ذات باندې مې قسم وي چې دا هم د قیامت یوه نښه ده چې زمري او زناور چې دا به د انسان سره خبرې کوي. او بیا ورته وفرمیل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت د نښو نه دا هم نښې دي چې زناور چې دا به انسان سره خبرې وکړي. او دویم دا چې د انسانو د پیزار د دسمه چې دا به هم انسان سره خبرې کوي. او دریم دا چې د انسان په کور کې د ده ښځې چې کومو خیانت کړی دی نو دا به هم انسان ته د خپل انسان د بدن یو جزو دا په دې خبرې باندې ګواهي ورکوي چې بېګا د شپې ستا ښځې کوم خیانت کړی دی د انسان د بدن جز هغه به هم د دې خبرې ګواهي ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د زناورو د انسانانو سره خبرې کول دا هم د قیامت یو علامت دی او د قیامت نښه ده.